الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء منذ مسلمانان تاثر دی خبر علم دے کہ تقریبا دے سلور کالنا مسلسل زی ہر جگہ خبر کوم د عالم په مظلومیت باندې کوم چنن پدی معاشره کې رټول نزیت مظلوم دا علما دي کله څوک د جماعت نه روباسي کله چار جماعت ته دی چا په ګولو باندې شته کله چا لکه د مفتی سردار علی صاحب رحمت الله علیه په شان ته د منبر نه راکوزیږي په چاړو په چوکوارو مخلې کیږي کله د شیخ سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه په شان ته په چاړو وهل شي کله د شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه په شان ته په ګولو غلبل کیږي په دې رمضان کې هم تقریبا شپږ علما شهیدان شوي دي دا ډیره د مظلومیت خبره ده او دا د امت د لپاره د سوچ خبره ده چې دا علما زموږ نزيد موږ د معاشرې نه علما زی او دا کم چې علما تک د نو د امت د لپاره ښه پیغام نه دی دل په کار داري چې دا د علماو په دې تک باندې د خلک سوچ کې چې زموږ نه د علما ولې غسل کیږي علما زموږ د ټولو د سر تاجونه دي علما زموږ د حضور وارثان دي منبر او محراب را لسنبال ساتلې حیا او عزت را لسنبار ساتلې دي اوس په دې وخت کې تاسو نه یو طوفان برفا شوی دی چې مولا په جماعت کې خبره کوي نو دا جماعت نه چې کوم دی وباسه که مولا په منبر خبره کوي نو تاسو به لیدلي د زموږ د دې صوبې چې کوم دی سابقه وزیر اعلی چې هغه بله ورځ هم دا خبره کړې وه چېرې کوم مولا په جماعت کې د سیاست خبره کوي نو اول خو د دې خبر نه ځان خبرول پکار دی چې سیاست دا د دین شعبه ده څنګه چې روژه د دین یو حصه ده څنګه چې زکات د دین حصه ده دغه رنګې سیاست هم د دین یو شعبه ده او څنګه چې زه روژه بیانوم قوم ته د روژې مسایل بیانوم داسې به زه د سیاست مسایل هم په منبر او په محراب بیانوم او دا مې رسول الله په منبر او په محراب بیان کړي دي دې کې شک نشته دی ها ستاسو کو د چا جابرانو ظالمانو وس بدی چې زمونږ د ماشومان بچي به یتیمانان کوي نو دا زمونږ داستان دی د وخت د سره را روان دی د شپږو میاشتو یتیمانان بچیم پاتې شوي دي د شپږو کالو یتیمانان بچیم پاتې شوي نن د مفتی سردار علي صاحب رحمت الله علیه دغه ماشومان بچي تاسو ولیدل دغه ماشومان بچي چې د پلار په لاسونو کې اتکړی سي کړی ویې جړل نن چې د پلار د شیدلې سینه لیدلې دي په زړه باندې بس تېرېږي د دې مظلومانو یتیمانانو په سر بلا څوک دي نو زه ستاسو په وساطت باندې د دې خبرې چې کوم دی یو پرزور مطالبه کومه چې دا کومه واقعه شوې ده په دې کې شکوک او شبهات شته دی دې کې شکوک او شبهات شته دی حضرت مفتی صاحب با د منشیاتو خلاف خبره کوله د معاشرې د اصلاح خبره کړې ده او بیا چې دا کومه واقعه شوې ده په یو ګاډي کې 3 کسه شهیدان شو حضرت مفتی صاحب نور الله مرقده شهید شو او هغې سره د هغې رشته دار او د هغې چې کوم تعلقدار دی هغه شهیدان شو خو دغه کس چې کوم دا حرکت شوی دی کو چېرته جان بوجې نه کړی په کار دا وه چې دا ولاړو کو جان بوجې نه کړی نو په کار دا وه چې د خپل طرف نه یو جرګه رالیږلی وی خو زه به هر کیف موږ د حکومت نه مطالبه دا کوو چې د دې انویسټیګیشن دې وکړی شي ښه مضبوط انویسټیګیشن دې وکړی شي چې دا واقعه شوې ده دا څنګه شوې ده دا زمونږ دپاره زمونږ د ټولو چې کوم دی مطالبه ده موږ ستاسو په وساطت باندې مطالبه کوو د حکمران وخت نه اگر چې د عالم کلم شهادت راغلی دی نو موږ له چا چې کوم دی د هغې دادرسی نه راکړی شیخ سمیع الحق مې د اسلام آباد په رنګینو کې لاړې اوسه پورې قاتل نامعلومه دی شیخ حسن جان مې د پېښور په باغچو کې لاړې هغې قاتل نامعلومه دی عادل خان شهید مې رڼا ماښام د کراچۍ په ځمکه باندې شهید شو د هغه قاتل نامعلومه دی شاید سبا زما قاتل هم نامعلومه وي د دې د وجې نه زه دا مطالبه کومه چې د علماو د دې مظلومیت نه چې کوم دی بس د دې علماو د دې عذاب نه نور ځان وساتئ علما مه دردوئ د علماو بچي مه یتیمانان کوئ د علماو د سپینګري پلانان مه جوړوئ د علماو د بېوسه میندې مه جوړوئ سوال کوم درته زه د دې حکومت وخت نه مطالبه کوم او پر زور مطالبه کوم چې د دې د ښه پراپر انویسټیګیشن وکړی شي که ونه کړی شوله بیا به موږ د خپلو مشرانو سره چې کوم دی په دې باندې مشوره کوو چې دا یو واقعه ده او که دا چې کوم دی شاته او پسې دې پسې چې کوم دی څه محرکات شته دي بیا به علمای کرام دا به انشاءالله العزیز روزي میدان ته د دې خلاف به انشاءالله العزیز بھرپور طریقې سره موږ د خپلو مشرانو په رایې سره چې کوم دی انشاءالله قدم اوچتو چې څنګه مشران